وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروگرام عوامی ایجنډا مطابق پختونخوا هایویز اتھارټي اسسټنټ کمشنر تاثیر رستم او ټیمو رستم پیر بابا بونیر روډ باندې غیر قانوني تجاوزاتو خلاف اپریشن کړی. رستم ختم نبوت چوک نه تشیرین خان چوک پورې سرکاري حدودو کې جوړ کړی شوی تجاوزات د لویو مشندرو په ذریعہ ختم کړی شول. ایسی رستم راشد علي زیاته کړه چې په بازار کې کم غیر قانوني تجاوزات دي دا به لرې کولی شي. دا اپریشن ته عوامو په مفاد کې دی. دې سره به سړکونه کولو شي، عوامو ته به په تګ راتګ کې اسانتیا راشي. ایسی رستم راشد علي په خپلو خبرو کې رستم نیوز ته وویل اوس د پته مخکې موږ یو فیز 1 چلولی د تجاوزاتو خلاف نو د سپریم کورټ هم یو آرډر و او دې نه بعد چې کوم زموږ صوبه خیبر پختونخوا ای وزیر اعلی عوامی ایجنډا ای کې هم دا یو آیټم دی چې څومره تجاوزات دي تاسو ختم کړئ. نو په دې کې موږ پهله فیز کمپلیټ کړو. دویم فیز کې موږ راغلي وو د پی کې چې موږ سره بھرپور تعاون دی. هغې چې کوم ځمکه وه کوم روډ او خلکو نیولی وو کای کې شټر و کای کې دکان و د هغې آیډنټیفیکیشن پراپر وشو. زموږ ریونیو سټاف وکړو، بیا د پی کې چې کوم اهلکار و هغې وکړو. هغې نه بعد دا د موږ دې له تقریبا نوټس 2 میاشتې مخکې ورکړی و. ښه کافي موقع وه ورسره، خو هغې نه باوجود دي چونکې دا ناخوا کول نو نن موږ دا اپریشن آغاز وکړو. انشاءالله دا به خپل منطقي انجام ته رسو او څوک به هم داسې تجاوزاتو ته نه پرېږدو چې هغې کوم د سرکاري لینډ وي یا سرکاري ځمکه وي او په هغې باندې هغې خپل دکان یا شټر جوړوي. نو انشاءالله د دې مقصد صرف دا نه چې موږ دې ته نقصان ورکړو، بلکې دې مقصد دا دی چې موږ د عوامو فایدې لپاره دا پبلک دی، دا روډ دی، دې باندې خلکو آنا جانه دا ګاډي ځي، زنانه ځي، ماشومان ځي، نو هغې ته به د لار او دا فوټپات کولاوي. نو انشاءالله دا به جاري وي او مستقبل کې به موږ داسې کوشش کوو چې دا جاري ساتو. رستم راشد علي وویل چې تجاوزات په مکمله توګه نه وي ختم شوي نو اپریشن به جاري ساتو. عمران علي یوسفزی، رستم نیوز، مردان.